د قرآن مجید یو آیات ته فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. چا چې د ذرې برابر هغه نیک عمل وکړو نو دا به د قیامت په ورځ دی ویني. او کومو خلکو چې چا چې د ذرې مطابق ذرې برابر بد عمل وکړو نو دا به هم ویني. اوس د نیک عمل سره ایمان شرط دی چې ته په قیامت په ورځ د الله سبحانه و تعالی بدله درکړي د نیک عمل، نو دې سره ایمان شرط دی. که ایمان دې نه وي نو که هر څونه ته نیک عمل کوي خدا قابل قبول نه دی. او د بد عمل سره دا شرط دی چې ته ورسره توبه ونه کړې. که د بد عمل له ګناه نه وروسته د توبه وخت کړې نو الله سبحانه و تعالی ستا توبه قبلوي او دا ستاسو سره یو چانس شته الله سبحانه و تعالی ته معاف کوي. خو په غیر د توبې نه چې ګناه وکړي او توبه ونه کړي نو ابد قیامت په ورځ ویني. اگر که هغه نیکي یا هغه بدي هغه وړه ولې نه ته ورته سپک ګوري خو هغه په هغې باندې ته راګېرېدی شي او ته په آخرت کې ویني. اوس دا دور چې دی دا د موبایل دی، دا د سوشل میډیا دی او بدی باندې چې یو کس هغه خبرې وکړي یا پې هر څه چې پې ووایي نو دا دلته په دنیا کې هم محفوظ دی او هلته به هم ویني. نو که یو کس هغه داسې ویډیو جوړوي هغه د فحاشۍ ویډیو وي، هغه د بل د غیبت ویډیو وي یا د بل چا د کنځلو ویډیو وي او دی اپلوډ کړي یو د سوشل میډیا فارم ته، نو دا یو قسم د په ځان باندې حجت تمام کو، یو قسم ځان له دلیل او ثبوت هم وکتو. او د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث ته چې الله سبحانه و تعالی ټول ګناهګار معاف کوي، هغه ګناهګار چې کم په ظاهر باندې ګناه کوي او په ګناه فخر کوي نو الله سبحانه و تعالی داسې انسان نه معاف کوي. الله یې پرده را چې خو دې په خپله باندې ځان بې پردې کوي او په ګناه فخر کوي چې ما داسې کنځل وکړ او ما داسې بې حیایي وکړه، الله سبحانه و تعالی دا کس نه معاف کوي. او کم کسان چې دی بې حیا ویډیوګانو لا یا داسې کنځلو لا دا پروموټ کوي او دی له لایک ورکوي، کمنټس پې ورکوي او دا شیر کوي، نو کم کس چې ویډیو کړي دا کس خو ګناهګار دی. کم کسانو چې ول لایک ورکو نو دا کس او د دې په تایید کې کمنټس وکړو چې ډېر ښه، بعض بیوقوفه پکې داسې هم دي چې هغه ورته ماشاءالله هم لیکي او سبحان الله هم لیکي. نو د دې بې حیا او د ګناه په ویډیو ته تایید وکړي نو ته ورسره هم ګناهګار یې، ځکه چې د ګناه په کار باندې ته خوشحاله شوې نو ته ورسره هم ګناهګار یې. مؤمن داسې دی چې د ګناه کار ویني دی به یې په لاس منع